نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه د ډېره زیاته او عظیمه شانه بهترینه ده. محترم مسلمانانو دا وظیفه دا ضرورت د لکانم دی، دا ضرورت د ښځو دی، د جنکو هم دی، د سړو هم دی. داسې به څوک نه چې دا وظیفه محترمو د هغه ضرورت نه وي. یا څرګه محترمو نن په دې کلیپ کې موږ دوه وظیفې ښایو. یو وظیفه دې لپاره چې مخ باندې به حسن څنګه راولو، مخ باندې به رڼا څنګه راولو. بعضې حال کې داسې وي سړی وایي چې اډه ګورم ورته نو، او بعضې حال کې داسې وي چې حال کوي چې هلکه دته ګورم یار، مطلب رنګ یې تور وي خو بیا هم په هغه توروالي کې دومره سر پکې وي، دومره ښایسته ښکاري، سړی وایي چې ګورم ورته. نو که تاسو ګورئ مخ باندې قدرتي حسن راوستل د هغې لپاره یو ناشنا او عظیم شان وظیفه ده. او دویمه خبر دا چې مخ نه دانې لرکول شو یا مخ نه چیرسري لرکول شو، یا دغه رنګې داغونه واغونه به وي، یا دغه رنګې زنانه د هغوی مخ باندې ویښته راختې وي. د هغې لپاره موږ بېله او ډېره زیاته سپیشل او ناشنا وظیفه ده. کوشش وکړئ چې دواړه وظیفې را سره وګورئ، انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به وکړي. او دغه رنګې د ثواب په نیت باندې شیر کړئ، ځکه نن سبا د خلکو مخونه وران شوي دي، خلکو مخونه د کریمانو بیخي تباه کړي دي. چا مخ څنګه دی، د چا کوم حسن دی قدرتي، هر څه ختم شوي دي. کوشش کوو چې څومره نیچرلي حساب کتاب دی په هغې باندې ویډیوز دا وکړو چې زموږ د وروڼه یا مطلب کوم خویندې دي هغوی مخونه دوباره خپل حالت ته دا راوبشي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق نشته. نبی کریم علیه الصلاة والسلام د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه په مخ کې نور راوستل دي، مخ کې ښکلا راوستل دي، ډېره زیاته سپیشله وظیفه ده. که څوک داسې وي چې مخ باندې د هغوی دانې او دغه دانې لرکول غواړي، یا د چا مخ باندې ویښته وي ویښته لرکول غواړي، یا د چا مخ باندې چیرسري وي او دغه لرکول غواړي، نو همدا وظیفه دا ستاسو لپاره ده. دغه رنګې څوک مخ باندې یا څوک مخ باندې قدرتي حسن راوستل غواړي، نو همدا وظیفه ستا لپاره ده. محترم مسلمانانو، خویندرونو، حسن د الله پاک یو ډېر زیات لوی نعمت دی. انسان د انسان د خپل جسم حال وساتي، د خپل بدن حال وساتي، او دغه رنګې د خپلو غاښونو حال وساتي، د خپل مخ د ویښتو د هر یو څیز به خیال ساتي. او چې کله موږ د هر یو څیز خیال ساتو، زموږ به هر یو څیز محترمو دا برابري. نو مخ باندې حسن راوستل محترمو دا د هر جینۍ، د هر یو هلک، د هر سړي، د هرې ښځې دا محترمو د هغوی ارمان دی، د هغوی خواهش دی چې مخ باندې څنګه موږ قدرتي او حسن دا راولو. د هغې لپاره ګرځي کله یو سره پیدا کړي، کله بل سره پیدا کړي، کله بل سره پیدا کړي، قسمه قسمه کریمان، پوره حساب کتاب دی. د هغې یو قسم نه څومره نقصانات دي، مخونه د خلکو وران شوي دي. تاسو یقین وکړئ چې د کتلو سره شی نشته نه، کوم چې قدرتي حسن دی هغه نشته، ټول ډوپلیکیټ حسن دی، ټول دی نمبر سره دا حسن دی. دلته کې به یو شانتې وي او 5 منټه بعد چې بیا ګوره بیا حالات بدلي یا بل شانتې وي. نو دغه څیزونه نه ځان لږه سایډ ټکوي. یو ډاکټر د انګریز هغه سوی چې مسلمانانو کې مې ښځې دي یا کوم سړي دي، هغوی ته د میک اپ ضرورت دا نشته دی، ځکه چې هغوی 15 ټایمه مخ هینځي په چارندام کې د مانځه لپاره هغوی مخ هینځي. نو دې کې چې کوم قدرتي حسن راځي مخ باندې، نو دا ډېر شی دی. نن سبا که موږ وګورو هلکان داسې دي چې هغوی مخ نه هینځي، مونځ نه کوي، دغه رنګې جنکۍ یا ښځې مونځ نه کوي. د چې مونځ نه کوي نو مخ به څنګه وینځي؟ او سهار وختي راپاڅي سترګې مږي په تیلو پسې ګرځي. نو مطلب زما دا شو چې د حسن لپاره تاسو دا وظیفه دا شروع کړئ، انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به کوي. او دغه رنګې د مخ نه اضافي ویښته، چیرسري او دغه رنګې داغونه دا به سره ختم شي. چې څوک تا ته ګوري تا ته وایي چې خدای پاکه دا مخ دې څنګه څه سره برابر شوی دی، ستا کم مخکینی حسن دا څه برابر شو. نو راځئ چې دواړه وظیفې دا زده کړو. نو تاسو به درود ابراهیمي ووایئ 21 پېرې، او د هغې نه بعد به تاسو دا کلمات ووایئ 21 پېرې،
اللهم یا نور النور نور وجهي بنورك یا نور. اللهم یا نور النور نور وجهي بنورك یا نور. دا وظیفه وستا شي د حسن لپاره، د مه د ښکلا لپاره، او دې سره سره که مه باندې داغونه وي چې سره وي د هغې لپاره مسلمة لا شیة فیها، مسلمة لا شیة فیها. او دا تقریبا دا هم 41 پیر دا ویل دي، او مخکې وروسته د هغې نه درود شریف دی، او بیا دغه په لاسونو باندې دم کوي او مخ باندې راکوي انشاءالله العزیز. او کم تیر سره وي دا به ختم شي ورسره، یا دغه رنګې کمې دانې وي دا به ختمې شي ورسره، مخ باندې اضافي ویښته دا به ورسره ختم شي. قدرت حسن دا به راشي مخ باندې. که دغه رنګې بل څه وسلین وغیره بل څه وي د مخ لګولو دپاره په هغې هم دمولی شي، او که په لاس هم دم کړو ډېر زیات دا بهتري. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.